خپل شاپینګونه د خپل سوداګانې د مارکیټونه د بازارونه د رمضان نه مخکې ختموي. ساسو د اختر چې څومره سودا د شاپینګ دی، ساسو جامه پیزار دی، ساسو نور چې څومره ضرورتونه دي، دا ټول په دې ورځو کې چې لا رمضان ته 16 ورځې پاتې دي، تاسو دا ټول را ختموي. دا ګوره د شیطان یو ډیره لوی عظیمه دوکه ده او فتنه ده چې موږ تاسو په دې کې پریوزو چې کله د رمضان مبارک هغه مبارک ساعتونه او بیا خاص کار اخیرنی لس ورځې چې پاغې کې یو منټ د څومره قیمتي دی. په دې کې بیا موږ تاسو ګرځو په بازارونو کې دغه شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو پکې شب قدر تلاش کوي، موږ پاغې کې لګیاو بازارونه تلاش کوو. څومره بد نظری موږ نال تکیږي، څومره موږ په لوی او عظیمه فتنه کې موږ مبتلا کیږو. شیطان اگر چې تړلی، خو هغه شیطانانو هغه کوم ډیوټي چې هغه موږ تاسو کوو او په دې بازارونو کې لکه د شیطانانو ګرځو. نو لہذا د رمضان د راتلو نه مخکې د خپل سوداګانې خپل ضرورتونه اوس نه ختم کړئ او په دې رمضان کې انشاءالله دا عزم وکړئ چې بالکل به بازارونو ته نه ځو، د شپې بالکل نه ځو. که یو داسې ضرورت راځي چې د هغې نه خلاصۍ نه وي، مطلب سخت اشد ضرورت وي، نو د ورځې په څه حصه کې لاړ شه، خپل ضرورت را پوره کړه او راځه. باقي د رمضان دغه شپې چې دي دا ډېرې قیمتي شپې دي. اخرنۍ لس شپې خو ډېرې زیاتې قیمتي دي، خو د هغې نه مخکې دغه شل شپې ډېرې قیمتي دي. په دې کې د الله عبادتونه کوئ، ذکر اذکار کوئ، تلاوتونه کوئ او د تهجد اهتمام پکې کوئ. ټول کال زموږ ستاسو کوشش دا وي چې موږ تهجد لمونځ وکړو، خو نشو پاڅېدلی. هغه څه ایماني کمزوري شي او څه زمونږ ستاسو سستی شي، نو نشو پاسېدلی. واحد دغه یو میاشت داسې ده چې په دې کې الله جل شانه موږ تاسو دا مقرره کوي چې موږ ټوله شپه هم د تهجد لمونځ کولی شو. که ټوله شپه نه وي، نو د پېشمني ته چې کله پاسې د هغې نه لږ یو نیمه ګنټه مخکې پاسه اودس وکړه او دغه رنګې ودرېږه، الله ته د تهجد لمونځونه وکړه، نو ډېره د سعادت خبره ده. لہذا خپل مصروفیتونه، خپل کارونه، روزګارونه دا اوس نه را برابر کړئ او د رمضان د میاشتې تیاری ونیسئ.